أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وسپدی آیات کې الله تبارک وتعالى دریم دعا د ابراهیم علیه السلام ذکر کړي چې کومه دعاګانې ابراهیم علیه السلام کړې وي پای کې دوه دعاګانې مخکې ذکر شوي یوه د خلکو د پاره کړي و دعا چې کوم خلک بیت الله شریف کې اوسېږي بیت الله او په خواوشا کې دي دویمه دعا کړي و د پاره د قبولیت د عمل بیت الله شریف جوړاو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم دعا کړي و چې الله دا زمونږ نه قبول کړي دا دریمه دعا ده د فرض تثبت په دین باندې د مضبوطیا په دین باندې او د پاره د جاری ساتلو د دین په خپل اولاد کې نو ای ربنا ای زمونږ ربا وجعلنا جوړ کمنګا مسلمین لکا همیشه تابعدارستا ومن ذریتنا او زمونږ د اولادنا هما امتا یوډلا مسلمه لکا تابعدارا همیشه ستا د پاره چې همیشه ستا تابعدار من ذریتنا پدې کې د من د تبعیض د پاره دی یعنی بعض زمونږ د اولاد ځکه وجدار چې مخ کې فلا ینال عهد الظالمین کې د خبرې ته اشاره شوی و چې ټول اولاد مسلمانان نشي کېدي ځکه لا ینال عهد الظالمین زما وعده ظالمانو ته نه رسیږي عنادی زدی حسدی بغضی هغه ته الله وی زما وعده نه رسی امامت په دین ورل نور کوما نای کی اشاره و چې ټول مسلمانان نشي کېدي اولادي نو زکه دعا کوي چې ومن ذریتنا او بعض زمونږ د اولاد نه هم امه مسلمه لک یوډلا همیشه تابعدارستا او دا امه په قران کریم کې دا 51 ځل راغله یو 50 ځله او په نه مانو سره په قران کریم کې استعمال شوی دلته معنی دا جماعت او ډله تابعدارو وارنا او خیمونتا مناسکنا کارونه د حج یا وارنا او خیمونتا مناسکنا طریقې د عبادت زمونږه طریقې د عبادت زمونږه مناسک دا جمع د منسک دا اره غزه ته ویل کیږي چې پای کې الله رب العالمین ته تقرب یعنی نزدېکت کې دی شی په عمل صالح سره پنیک عمل سره که ذبح کولی منس کولی طواف کولی سعی کولی وغیرہ دلته د مناسکنا مراد طریقې د عبادت د حج دی د حج کارونه ته مراد دی چې هغه طواف دی په حج کې سعی دا بین الصفا والمروه منډه عرفات تختل دی مزدلفه کې ساری دل دی مینا ته تلل دی او دغه شان رمی الجمار دی شیطانان وشتل چې ورته وای دا طریقې ته مراد دي نو ارنا او خیمونتا مناسکنا طریقې د عبادت زمونږه کارونه د حج وتوب علینا او توبه قبولک زمونږه انک انت التواب الرحیم یقینا هم ته ډیر توبه قبلون کې ډیر مهرباني التواب ډیر توبه قبلون کې بار بار پخلا کیدون کې بار بار توبه قبلون کې الرحیم ډیر مهرباني ربنا وابعث فيهم رسولا منهم دا څلورمه دعا د ابراهیم علیه السلام او څلورمه دعا د ابراهیم علیه السلام د فار د مبعوثیت د خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم چې نبی علیه السلام الله راولېږي دا دعا تقریبا 2000 کال وروسته قبول شو 2000 کال وروسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله راولېګو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نن تپوس شو د الله پیغمبر اخبرنا عن نفسک د خپل ځان باره کې مونږ خبر راکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو انا دعوت ابي ابراهيم وبشرى عيسى عليهم السلام وزد ابراهيم علیہ الصلوۃ والسلام په دعا راغلم او د عیسی علیہ السلام په زیری باندې چې عیسی علیہ السلام زیره ورکړ ربنا ایزم ربا وبعث او راولېګا فیهم پدیو کې رسولا یو پیغمبر منهم د دیونا
یتلو چلولی علیہم دیوتا آیاتک استا آیاتنا ویعلمهم الکتاب او خیدیوتا کتاب والحکمت او حکمت سنت ویزکیهم او پاکی دیولرا انک انت العزیز الحکیم یقیننت دیر غالبی پورا غالبی زوروری الحکیم دلوی حکمت والی ته حکیم ذاتی. دا څلورمه دعا ده د پاره د مبعوثیت د خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم. او ګوره په دې کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفاتونه بیان شوي دي. یو پیهم چې راولېږه فدیو کې وبعث پیهم کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صفت چې دا به عربي پدیو کې یعنی عربي. او دویم صفت رسولن چې دا به رسولی پیغمبر به د الله طرفه لېږلی شوی. او منهم د دیونا یعنی دا چې بشر بی. دا دریوانه صفات داسې دي چې په دې باندې ایمان راوړل دا فرض دي. که په دې کې یو صفت نم چا انکار وکړ یا په دې کې شک وکړ نو دا کافر دی. دا شک کول په دې کې کوپر دی، انکار کول ته کوپر دی. چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عربي دی، دا رسول دی، دا بشر دی. د دریوانو صفاتو باندې ایمان راوړل دا لازمی دی او فرض دی، ضروری دی. بیا په دې آیات کې د پیغمبر ذمہواریان ذکر شوی دي. یو ذمہواری یتلو علیہم، اوله ذمہواری د پیغمبر دا ده چې یتلو علیہم لولی به په دیو باندې. مراد د دینه دعوت او تبلیغ کول دي قران کریم طرف ته. ځکه چې کله د یتلون ورستو لفظ د علی راشي په قران کریم کې نو مراد د دینه نور خلقو تلوستلی، نو دعوت او تبلیغ ته مراد دی. او دا آیات دلیل دی په دې باندې چې د دعوت او تبلیغ نصاب په قران کریم بل څه بنئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبلغ اعظم. او دویم ذمہواری د پیغمبر ويعلمهم الكتاب والحکمت، خیب دیو ته کتاب او حکمت. یعنی دعوت د قران کریم سره چې کم خلق دین اسلام قبول کی د داغي د مضبوطوالی او د تفصیلی ایمان د پاره تعلیم د قران او سنت ضروری دی. معلومه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معلم اعظم هم دی. دلته الحکمت ذکر شوی دی چې ول حکمت دا لفظ په قران کریم کې دا شل زل راغله په وو مانو سره. درېم ذمہواری د پیغمبر بیان کړل او یزکیهم، چار کلا چې مقصد په دعوت او تبلیغ کې عمل کول دي نو د درېم ذمہواری ذکر کړل چې مراد د دین داري چې پاکی دی ولر د شرک نه، د کفر نه، د بد اعمالونه، د ناکار اخلاقونه. او دغه شان په قران او د قران کریم او د الله رب العالمین په احکامات باندې د عمل طریقې خودل. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام عملی طریقې خودل دي، د منځ طریقې صحابه ته خودل، د اودس طریقې خودل، د حج طریقه وغیرہ د عملاً خودل دي. او د هر وخت د پر خاص دعاګانې دی وخت کې بدا دعاوي، دی وخت کې بدا دعاوي، تر دې چې بیت الله چې د ټولو کورونو پاک کور بهترین زی بیت الله شریف ته چورنوزی داغه دعا مشته، او د ټولو نه ګنده زی بیت الخلا ته چورنوزی نو داغه دعا مشته. نو د هر څه دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وخت کې خود الله چې داغه تفصیل بیا په حدیثو کې شته. نو دینه معلومه شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرشد اعظم هم. نو ګورا دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذمہواری وی. یو دار چې دعوت او تبلیغ، او دویم ذمہواری تعلیم یعنی خلقو ته تعلیم ورکول، قران او سنت ورته خودل. او دریم ذمہواری د پیغمبر چې کوم نو عملی طریقې سره دا کارونه کول چې د خلقو په عمل کې راشي. نو کم خلق چې هغه د پیغمبرانو وارثان دي، لکه العلماء ورثه الانبیاء، علما د پیغمبرانو وارثان دي. نو غیب هم دا طریقې چې کوم نو هغه کوي، هغه به دعوت او تبلیغ کوي د قران، او دغه شان هغه به تعلیم ورکوي د قران او د سنت. او بل دا چې عملی طریقې سره به هم خلکو ته خی چې خلکو په عمل کې راشي. ترجمه دوباره وورئ. ربنا ای زمون ربا وجعلنا جوړ کمونگا مسلمین لکا همیشه تابیدار ستا،
ومن ذریتنا او زمونږ د اولادنا هم امتا یوډلا مسلمتا لک همیشه تابعدارستا وارنا او اخیا مونږ مناسکنا طریقې د عبادت زمونږه وتوب علینا او توبه قبول ک زمونږه انک انت التواب الرحیم یقینا هم ته ډیر توبه قبلون کې ډیر مهربانی ربنا ای زمونږ ربا وبعث فیهم راولیږه فدیو کې رسولا یو پیغمبر منهم د دیونا یتلو علیهم چلولی دیوتا آیاتک استا آیاتنا ویعلمهم الکتاب او خیدیوتا کتاب والحکمت او سنت او حکمت ویزکیم او پاکی دیو لرا انک انت العزیز الحکیم یقینا هم تا پورا غالبی دلوی حکمت والی سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك